السلام علیکم ملګرو. د مولانا صاحب د یو کس په باره کې خبرې کړي چې نوم یې ساقي جان دی او انتهایی بې ادبه ګستاخ دی د علما کرامو. د عالم د هغه په باره کې څه ویلي دي ضروري واورئ او مخکې د ملګرو سره شیر کړئ. 400 یو درون عالم دی، هغه څه خبرې وکړې شیخ ادریس صاحب. نو دې ځای کې په میډیا یو غوغا او یو شور او یو لمبه جوړه شو چې کله دې ځای کې په میډیا باندې یو توپان جوړ شو نو څه کار وشو؟ یره کار دا وشو چې هغې پسې خلکو کله په ښه وله تصویر جوړ کړ، کله په خنزیر وله تصویر جوړ کړ. هغه سپین ږیری او عجز چې ټول عمر په دې قوم کې د اصلاح خبرې وکړې. تاسو کتلې وو موږ به په دې ګاڼو کې ګرځېدو، خلکو به شیخ صاحب تقریر لګولی و. په دې قوم کې 85 کاله د دعوت او د تبلیغ کار وکړو چې کله د دې قوم په یوه خبره د هغه څه چېرته اختلاف جوړ شو، د هغه نه سپی او د هغه نه خنزیر. دا د دې قوم دا تربیت دی چې دا قوم به سبا له پاسي او دا قوم به معماران جوړ شي چې خپل ملا ته سپک ګوري، چې خپل قرآن ته په خندا دي، چې خپل حدیثو پسې روز په ورځ باندې د انکاري حدیث فتنه اوچتېږي. ملا نه امن غواړي، ستا پلار امن ول نه راولي، ستا نیکه امن ول نه راولي، ستا ډل نیکه امن ول نه راولي. بې غیرته او د اوسه دله د چا له چې دې وټ ورکړلی د هغې نه امن وغواړه که نه. چا له دې وټ ورکړلی وټ چې دې چا له ورکړلی دغه پنډت چې دی هغه پېښور کې په اسمبلۍ کې او د اسلام آباد په اسمبلیانو کې کېنولی، دا دومره سطح چې نیولی، دا ارامي چې خوري، نوکریانې چې خرڅ کوي، کرپشن چې کوي، د هغې سره سره د قوم د بچي عزتونه چې نګیاري لوټ کوي او د هغې نوڼۍ د هغې ایري د شرابو په شانس کې د امن دپاره خو تا هغه منتخب کړی، ملا خو تا ګزارلی و، ملا له خو تا شکست ورکړی و، ملا پسې خو تا خندلی ده، ملا خو دې د وټونو په ورځ حقې جوړې کړل وې، ملا خو تا د خپلکي ورته پلی اچولی و، د هغه خاکرې په کوڅو کې راښکه او پېټرول لپاره ور سوځولی دي. ستا نه هېر شو دا قوم د تاریخ. نن هغه ملا ته ته وایې چې ته امن ول نه راولې، ته به ول کله راولې؟ زه ستا نه تپوس کوم، د دې امن غټ مجرم غدار او د دې امن د ټولو نه غټ دهشتګرد ته چې ځې تا نه ولې د قوم نه پناه ده. دا قوم بېغیرته چې کله تا تقریر کوه ته ونیول هغه خلکو چې په دې اپریشن خو تا موږ ته دستخط کړی و، دا اپریشن خو تا په ملک کې په دې صوبه کې جوړې کړلي. دې قوم ته نور واښه مه اچوئ، دې قوم ته نور بوس مه اچوئ. دا قوم پوهېږي، دا قوم څه هغه قوم نه دی چې ته ورته ګیا واچې د خپل اوټ لپاره او د خپلې اسمبلۍ لپاره، او دا قوم به ته دوکه کړي. ورونو عزتمندو خاورې نوړۍ څوک وایي، د خوراکونه څوک کوي، په ایکسپورټ ګاڼو کې څوک ګرځي، اے سی چاته په کمره کې لګېدله، بنګلې چاته دي، بچی د چا تعلیمونه په غټ غټ کالجونو کې کوي او سبقونه وایي. د هغې سره سره دې ځای کې مراعات څو کوي 600% اضافه ستا د وزیرانو، ستا د ایم پی ګانو، ایم ان ګانو په تنخواګانو کې وشوه. 600% مزید ته کوه. لیکن چې کله د امن خبره راځي ملا به امن کوي، امن خبره د امن غدار ته وي، امن تا خراب کړی دی، دې قوم نه به د امن جواب ته ورکړې. د دې بچي بچي او د دې د یخته یخته تپوس به ستا نه کېږي. دا داسې مسې نه دي چې دې ځای کې خلکو ته واښه واچوه، د فیسبوک په پیج باندې کښېنه او په دې ځای کې د ملیانو توهین شروع کړه، د مدرسو توهین شروع کړه، د قرآن توهین شروع کړه. ته که حرامې خورې ستا لپاره جایز دي، ته که زنا کوې ستا لپاره غیرت دی، که ته غلا کوې ستا لپاره دا سیاست دی. خو که زه د انصاف خبره کوم ما ته مجرم او ما ته ظالم وایه، دا ستا د دنیا د دې قوم نه تربیت ختم شوی دی. ورونو عزتمندو قسم دی که د عالم اسم وکړې ګورې اسم نشي کولی، نه ورته په لاس ضرر رسولی شي او نه اسم نشي کولی، د علما اسم نشي کولی. دومره زور ستا نشته چې څومره د عالم دی، دومره زور ستا نشته لکه چې څومره عالم له الله ورکړی دی. سته به سي او ستا به زور سي، ستا به څه زوري، ته به په خپله تا سره به د خپل خاندان خلک راپاسي، تا سره به د خپل کور خلک راپاسي، عالم سره کلي راپاسي، عالم سره علاقه راپاسي، عالم سره ټول خلک راپاسي. د عالم دومره شاګردان دي که نه چې په تا زوی ځان نه ودني، قسم په خدای په هغه شاګرد ځان ودني، عالم ځان پې ودني، ځان یو ګوته یې که ورته وخوځوله که نه هغه صبر سره وکړي چې د هغې بس اندازه ني. خدای کو کوسم علماو سره وکړي، او علما دا نه خوښوي چې چاته تکلیف ورسوي. علماو له الله کم شان ورکړی دی. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي و یو د قرآن حافظ دا به د 10 کسانو سفارش کوي،
یو شهید چې د الله په لار کې وینه تویه کړې ده دا به د یو کسانو سفارش کوي او یو عالم د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي وایي دا به د خپلو شاګردانو سفارش کوي اگر که شاګردان یې د اسمان د ستورو په برابر ولیني